أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدرمن کو تم کو څنګه تاسو ته پته زموږ د پروګرام جهدي مسلسل دا ریټایر پروفیسور عائشہ د ژوند مشهور شو د هغه د ژوند په حواله ده څنګه چې د پروګرام نوم جهدي مسلسل یعنی مطلب دا یو د تسلسل سره یو کوشش او د هغې په نتیجه کې د یو مقام ته رسېدلی دی نو زموږ نننی پروګرام دا برخه چې کومه ده نو دا هم د دې سیمې د یو داسې سیاسي شخصیت په حواله ده چې هغه هم د یو مسلسل جدوجهد په نتیجه کې چې کوم دی نو یو داسې مقام ته رسېدلی دی چې د صوبایي اسمبلی مطلب دا چې د هغه پارټۍ یو داسې مقام ته ځان رسولی دی چې د سټوډنټ لایف نه هغه مطلب د سیاست شروع کړی او اوس چې کله عام معاشرتي دغه ته راغی نو په خپله پارټۍ کې هم یو ډېر ښه مقام لري درې ځله چې کوم دی د صوبایي اسمبلی الیکشن لړاو کړی دی او دغه شان ته په دې الیکشن کې ورته د قانوني اسمبلی پارټۍ چې کوم دی نو ټکټ ورکړی دی NHA نه الیکشن کېږي یا نه کېږي خو به هر حال پارټۍ چې کوم دی نو هغه ته ټکټ ورکړی دی په هغه ټکټ باندې دلته په کوزدر کې چې کوم دی نو د هغه سره د پارټۍ یو بل مشر وران دی نو په دغې حواله باندې به خبره کوو خو زه به اول د دغه شخصیت نوم واخلم چې د کوم چې د جهد مسلسل دی او مسلسل جدوجهد په نتیجه کې چې کوم دی نو دې مقام ته رسېدلی چې نن هغه د عوامي نسل پارټۍ مرکزي نایب صدر دی حسین شاه خان یوسفزی سر جي حسین شاه خان ته عوامي نسل پارټۍ چې کوم دی نو په کوزدر کې د حلقه NHA ټکټ چې کوم دی نو ورکړی په راروان الیکشن کې او دې نه مخکې چې کوم ده نګران حکومت کله راغی دوی د سیټونه خالي کول هغه ټکټ هم ورکړی او په دغه ټکټ باندې چې کوم دی نو د پارټۍ یو بل غړی چې کوم دی زاهد خان سینیټر چې پخوا سینیټر پاتې شوی دی هغه د خفګان اظهار کوي هغه وایي چې یاره دا ټکټ دې ما ته راشي او ما هم درخواست ورکړی نو تاسو څه وایئ په دې حواله باندې نو اول خو کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه تقریبات سیاست وایي هم دې ته چې بس پارټۍ کې چې څونه خلک وي نو هر سړی ځان حقدار هم ګڼي او هر سړی ځان قابل هم ګڼي زمونږ پاکستاني سیاست خو دویم داسې اسرار خانه چې هرې پارټۍ کې چې څوک مشر شو نو بس هغه مشر دی بیا به زوی وي بیا به ورور وي بیا به د زوی زوی وي بیا به د موسي زوی وي نو دا موږ بس پاکستان د سیاست دا یو المیه ده چې پارټي سره خپل جایداد او میراث کړي حسین شاه خان ته د سیټ میلاوېده دا بده خبر نه ده او دغه د زاهد خان اعتراض هم غلط نه دی ایبار ته موږ په دې نظر ګورو چې که ته د حسین شاه یوسفزی ژوند ته وګورې نو زما سره په سکول کې دا یو ځای زما نه یو کلاس جونیئر و اسلامیه کالج کې داخله واخسته د هغه ځای نه چې کوم دی نو باقاعده د سیاست آغاز کړی دی د سټوډنټس پالیټکس نه او بیا د هغې صدارت ته ولاړو غالبا چې ګټلی یم و صدر شوی یم او د هغې وخت نه راواخله مطلب مې دا شو چې دا د 1978 خبره ده د 1978 نه هغه په سیاست کې دی او د پارټۍ چې دی نو دپاره هغه منډې ترډې کړي دي او په هغه وخت کې جیلونو ته تللی دی او په دې طرف باندې چې کله د پارټۍ ووټ نه و نو هغه خپل جدوجهد جاري ساتلی دی د هغه ووټ د 2000 د دې نه روان کړی دی او نن هغه د 10,000 د پاسه دی د هغه کوم صوبایي اسمبلی ته ولاړ دی تقریبا لکه هغه ووټ د 3500 اخري 3500 ها د هغه په وجه د هغه رور چې کوم دی نو د ناظمۍ ته ولاړو او هغه ډېر په معمولي مارجن باندې بایللی و چې دلته کې د جماعت اسلامي ډېر کره ووټ و اوس د هغه بلکل حق جوړېږي خو که مونږ د زاهد خان ته ګورو نو د زاهد خان هم یو شته دی هغه هم ډېر جدوجهد کړی دی هغه هم ډېر کوشش کړی دی خو که هغه فرض که سینیټر شوی نه وی نو زما خیال نه راځي چې په دې پاکستان کې هغه چا پېژندو نه یوازې دغه سینیټري نه بلکې مونږ د دغه سینیټرۍ په بنیاد باندې هغه چې کله د بجلۍ د سټینډینګ کمیټۍ یا د مواصلاتو د سټینډینګ کمیټۍ ممبر یا چیرمین و نو د هغه خدمت نه انکار نه کېږي لکه مطلب دا چې ګریډ دلته راوړی 220 د وولټیج مسله خدمت شوی روږي چې په نلو کې جوړ ده نو د چې ګریډ رجسټریشن په نوم دی 220 KV چې کوم دی دغه شان ته دغه په پول کې دا اوور هیډ جوړېدو د ثواب دا تخباه دا ټکګري نه د دیره پورې چې کوم روډ د بلیک ټاپینګ شوی د په NHA باندې هغه کړی دی
او بیا چې کوم نو ګیس هم لګا مطلب دا چې د اودګران ته دغه ځګون ته هغه رسولې دي او په دغه حواله باندې بزا دا د سره سره د 22 سال چې کوم نو پاتې خپل ترجمان ساتل نو د مشهورتیا وجه چې کوم د بنیادی نه هغه د چې پاتې د کوم عزت ورکړو ترجمان ته هیڅ باندې د ملقمی پیژندلو چې کوم د هغه سیز نو شروع شوی دا بیا ول سنټری ورکړه او په دې حواله باندې د پاتې دلته کې س مرګرو چې کوم د نوم سره ویډیو را لګلې و چې هغه ورځ چې کله بیا د خپشو په دې ټیکټ باندې او دی د اپواګانې وی چیر مسلم لیگ نون ته د جماعت اسلامي وسره دې کې جی وای وسره دې کې د پاتې یو میټینګ کړو د صلات مشورې لپاره او هغه ویډیو کې دا یو کس پاسه دلته نه سم دی پکې او هغه ویډیو دی چې دلته کې کوم د موږ بچا خانیمونو چې کوم د لکه ایمل خانیمونو دلته صرف زاید خانی چې دی کنه پلاني کلو ته بګیس څنګه تللی نو دا پکا مت د جواب ورکړی چې دغه فند چې کوم ماته معلومات چې دا ان ایچ فند اصلیا فند ته ورکړو دا کاری وکړي نه دا خو که پرس که د عوام په پیسه باندې یو پارټي یا یو ممبر چې کوم نو کار وکړي او هغه بیا دا وایي چې دا خو ما کړی دی نو دا ویلی شي چې دا زما په وجه شوی دی خو دا نور هغه نه یې کړی دا د قوم پیسې یو په قوم لګېدلي او چې په صحیح ځای ولګي نو دا یې صحیح مصرف دی او په دې باندې دا دعوه کوله دا که تاسو ته یاد وي نو د لاهور کې اصغر خان پخوا هغه تحریک استقلال پارټي وانه هغه یو تقریر کړی و او په هغې باندې بیا هغه د خلک ډېر زیات خفه شوی و هغه وی چې لاهوریانو تاسو د 65 په جنګ کې چې کوم دی نو ما ستاسو تحفظ کړی دی او ما تاسو بچ کړي یئ نو په هغې باندې لاهوریان خفه شو چې اخر تا تنخوا د څه اخېسته او ته به د محکمه کې دعوې د څه دپاره او وصل کوم دغه لحاظونه راغلي نو دا تا به دا نه کړو نو تا به څه کوله تا به تښتېدې تا به موږ پرېښودو نو که زاهد خان دا دعوه کوي چې ما ګیس راویستی نو به یې ګیس به یې خامخا راویستو دا زموږ طرف ته چې پایپونه تللي دي نو سبا له به په دې باندې ماته څوک زه چې ما ګیس راویستی ول دا ګیس زما حق نه دی دا د دې قوم بنیادي حقونه دي بجلي به ورته هم ځي ګیس به ورته هم ځي روډ به ورته هم ځي ها دا ولا سړی شاباس ورکولی شي چې بل ممبر کمپریټیولی په مقابله کې بل دی هغه نه دي کړي تا وکړل تو د هغه نه ښه شوې د هغه نه ښه شوې خو دا چې په دې باندې خفګان چې پارټي چې کوم دی بیا هغه پارټي چې کوم سړي عزت ورکړی هغه ته بیا په ټیکټ باندې نیمې ماتې نو دا خو ډېره غلطه خبره ده دا دې ته دا خو بیا انتهایي مفاد پرستي شوه دا انتهایي چې کوم دی نو د ځان نه تاوېده شو او په خپل محور نه چې کوم دی نو چاپېره چورلېده شو که زما پیدا شته نو ټیک ده او که زما پیدا نشته نو زه بیا هېڅ نه منمه نو دا خو ډېره غلطه خبره ده مقابله کې سر ته موږ بیا وګورو دلته کې لکه څنګه چې تاسو ویلي حسین شاه خان خدمات نو حسین شاه خان دلته کې د سټوډنټ لایف نه کوم سیاست چې کله عملي سیاست ته راغلی دی په 2018 کې زاهد خان په خپل دلته کې د دې خلقې نه الیکشن لړاو کړو د قومي اسمبلی پاتې ورته ټیکټ ورکړو د لاټین په نښه باندې دغه نه مخکې د هغه رول کړی دی په دې علاقه کې د دنیا کوم خادۍ راغلي تاسو ورلم تللي چې تاسو علي لیدلي په یو کوم خادۍ کې نو دا په سیاست چې کوم دی نو دا د هغه محنت یوازې نوم نه دی بلکې په عوامو کې به خپل ځان چې کوم دی نو ستړی کې کله ته به ځې کوم خادۍ به کې رفتپوش به کې پوښتنه به کې تحصیل به کې تاڼه به کې اسرار خانه دا یورپ نه دا امریکا نه دا چې ته په ټي وي باندې راشي او ته خلکو ته چې خپله بیانیه ور وړاندې کړي ته خپل منیفسټو ور وړاندې کړي او په هغې ته له څوک ووټ درکوي زمونږ د دې علاقایي سیاست چې کوم دی نو د دې یو خاص طریقې کار دی او په هغې باندې به ته ځان ته خلک راړی لکه که ته وګورې نو زمونږ په دې پوره ضلع کې په دې پوره حلقه کې دوه کسان داسې وو چې یو ذاکر الله خان او بل بغویدار خان و چې دیو چې کوم دی نو که ته به د غره سر ته لاړې هلته کې به چې نو خادي وه یا به مړی و خصوصا مړی نو په هغې کې به دوی په لاستیو کې ناست و یوه ورځ ولم ته په دویمه به هم تله اکثر په درېیمه نو درې ورځې به هغې خلکو راتله داسې به د هغو د خادۍ تپوس کوو داسې به د هغو څه واقعه راغله نو په هغې کې به ناست و د هغې به څه تاڼه تحصیل راغله نو هغه به یې کوله نو زمونږ سیاست چې دی تش په بیانیه او تش په چې په منیفسټو باندې نه چلېږي که څوک وایي چې دا زما منشوره وایي نه د پارټیو په دې باندې ووټ راکوي نو په دې څوک چاله ووټ نه ورکوي دلته کې پبلک ریلیشن دلته به بالکل جي تا که پبلک ډیلینګ ستا شته ستا چې کوم دی نو د هغې سره ډے ټو ډے کنټیکټ شته ته په هر اهم ورځ باندې هغو نه ورتلی شي او هغه تاله راتلی شي نو ستا ووټ به زیاتېږي که دغسې نه وي نو زمونږ که تاسو لږ فکر وکړئ نو ظاهر شاه خان ډېر ښه سړی و او ډېر ښه الله دې جنتونه نصیب کړي او ډېر نر سړی و تا به ته د کار وي نو ډېر ځان به دې ستړی کوو خو هغه د چا غم خانۍ نه کولې هغه له چا ووټ هم نه ورکوو او اګزیکټلي دغسې د نورو پارټو ته تاسو وګورئ چې د چا ووټ نشته نو هغه په دې وجه نشته چې هغه غم خادي نه کوي خلک کاونټري تاسیسونه پلانې جنازې ته لاړو د پلانې بچي راغلي د پلانې دا راغلي بل دا چې په ما چې څومره معلومات کړي سر
هغه د رجی لکه زاهد خان صاحب دا خبره کوي چې یاره لکه زه ما د حلقه ایمې چې د درخواست ورکړی نو د خپل ووټ چې کوم دی نو دا مونږ د پارټۍ چې کوم دغه ونه هغه ده چې د حلقه ایمې چې کې دا رجسټر هم نه رجسټر نه دی حلقه ایمې سب کې د خپل ووټ رجسټر دی بیا تېر چې کله صوبایي دا دغه حکومت راغی نو مونږ لکه حسین شاه خان چې کوم دی نو هغه خپل فرد هغه قسم کوي چې یاره ما پته یې خرڅ کړی د دې لپاره چې هغه کوم نګران حکومت راغی هغه یو سیټ چې بیا خالي کوو نو په دې سیټ باندې هغه سیټ هغه وخت هم لکه پارټۍ چې کوم دی نو هغه په فکر وکړو هغه ورته پته یې خرڅ کړی چې یاره لکه الیکشن راشي نو مطلب دا چې ما سره پیسې نشته نو په هغې ته هم بیا د ده رول چې کوم دی نو په حساب حیثیت کې په کاغذونه جمع کړي نو که دلته په دغې بیس باندې پارټي تقسیمیږي عوامي نیشنل پارټي زما په خیال چې ذمهداري به زیاته ده په هغه خلکو راځي چې کوم د پارټۍ دغه سره چې کوم دی لکه تقسیم سبب جوړېږي دا هر څه باوجود چې عزت یې هم ورکړی پیسې هم ورکړي دي او لکه مطلب دا دی چې مشهور شوي هم دي او عزت هر څیز یې ورکړی دی او بیا لکه مطلب دا دی چې هغه پارټي چې کوم دی هغه د هغې د وجې نه تقسیمیږي نو دا به ښه دغه نه وي اسرار خان داسې ډېر خلک دي چې هغه چې کوم دی نو په لاوله چې یو ځګي ته ورځي یو پارټۍ ته ورځي نو هغه د یو عام ورکر په حیثیت سره ورځي او چې دی څونه مخکې ځي نو دی بیا د هغه خپلې پارټۍ نه ځان بالا ګڼي دی بیا ځان د فیصلې خاوند ګڼي او دا سوچ ډېر خراب سوچ دی دی بیا چې کوم دی نو چې کله دې ته ځان د پارټۍ د هر څه نه اوچت ښکاره شي نو دی بیا خپلې فیصلې کوي نو دی بیا پارټي پرېږدي یم او دی پارټي ماته یم او که زما منئ نو ټیک ده که زما نه منئ نو بیا به ګورئ داسې نه وي لکه د ځان امریکا جوړ کړي چې که زما سره یې او ته صفا یې او که زما سره یې نو بیا مې دشمن یې لکه ته مې ځګړی کم سې کم نه شي کېدی نو زما په خیال سره که د پارټۍ مشران په دې خبره باندې داسې وکړي زه دا نه یم چې زاهد خان سره دې وکړي زاهد خان هم د دې علاقې وګړی دی د دې ځای اوسېدونکی دی بېشکه چې د دې حلقې نه دی خو بیا هم زمونږ د دې علاقې مشر دی پښتون دی او د دې پښتنو دپاره د هغه ډېر خدمات دي خو چې زه وایم که ټولو پارټو داسې وکړه چې چا هم په پارټۍ کې ځان د پارټۍ نه بالا وګڼو د پارټۍ د آیین او منشور نه بالا وګڼو نو هغه د دې نظرانداز کړي او چې دا نظراندازي شروع شوه نو بیا به دا د لوټاکري سیم ختم شي بیا به چې کوم دی نو دا څیزونه هم ختم شي چې فیورټیزم دی چې پلانکۍ به خامخا یي بیا به چې کوم دی نو دا هم هغه ختم شي چې دا سړی چې کوم دی نو دی خامخا ګټي نو دی به په پارټۍ کې زه اخلم دا کیسې به بیا ختم د الکټیبل دا سوچ د الکټیبل سوچ په دې وجه ختمېږي ځکه وایم چې لکه اوس چې څومره دا د ناقداري چې دوی وایي چې لکه سنې کوي باندې پته باندې فقط د سره الکټیبل نمبر وکړ عوامو ته راشي او دا مثالونه زمونږ په وړاندې دي د پیپل پارټۍ نه چې کوم دی نو د غلام مصطفی کارونده کې خلک تلو د هغه وخت نه هغه سلسله را روانه وه تر دې وخته پورې مطلب دا چې ګوره شیرپاو خان چې کوم دی لوڼاړه هم ځان فرسټ ټایم ونه ساتو ټیک شوه افضل خان لالا الله دې وبخښي پارټي پرېښوده د شمالي علاقو وزیر پاتې شو هلیکاپټر کې ورته الله ولا خیزت ورکړو په پارټۍ کې د پیپل پارټۍ کې دغه هغه شانتي پوزیشن نه و پارټۍ ته راغی مشرف چې کوم دی یو ډیکټیټر په حیث باندې مطلب چیف مارشل لا ایډمنسټریټر په حیث باندې خټک بابا د افغانستان نه راوستو د دې چغې سره چې خپل رباب په ټنګوم او خپل دغه به چې کوم دی سرود بغږوم خو هغه سسټین پاتې نه شو هغه مطلب دا چې مخکې لا نه واپس چې کوم دی پارټۍ ته راغی ریسنټلی که موږ وګورو چودري نثار چې هغه مطلب دا دی چې د ملیټري اسټابلیشمنټ سره یو ډېره لویه سیاسي حلقه لرله هغه له مسلمین چې کوم دی ټیک ټاک عزت ورکړی او هغه چې کوم دی نو چې کله پارټۍ سره بېوفایي وکړه نو زما په خیال کې نن هغه اسرا تاسو خبره کوي په دې کې کړکو ولرله هغه اردو کې یو شاعر وایي پیوستر شجر سے امیدی بهار د پارټۍ سره ولې مخکې بدلې چې د پارټۍ نه ته جدا شي نو بیا شنه پاڼه یې غوجراولې دي نو زړېږي به وچېږي به هوا به دې وړي نو هغه قانون د سیاست نه ورک شو ختم شو نو ختمېدو به خامخا بنیادي طور وخت ته پابندي کې کوم وګورو مولانا ګل یوسف خان صاحب هغه چې کومه فیصله کړې وه نو دا د فیصلې سره مطلب دا چې دا اوس ختم شو کنه نو دا چې پارټي چې کومه ده نو لکه د پارټۍ کې دن نه د خپل هر قسم حق لپاره چې کوم سره جګړه کولی شي هغه سرکل کې بدل نه خپل خبره کولی شي او چې ته پارټي پرېږدو په دې دنیا باندې چې الله زما د وجې نه ده زه ته لاړم نه وي نو هغه ټولې پارټۍ موجود دي ښه ټیک ټاک موجود دي چې کوم غوټو خلکو پرېښودي دي هغه خلک ورک شو خو پارټۍ چې کوم نو تا به د چتې او د ګیدړه قصه اورېدلې هغه وایي نه دي اورېدلې نو هغه وایي یو دغه چې و ګیدړ چتې راونیو نو چتې ورته وایي چې ګورې که تاسو خپې بره کړې وې
نو که تازه راولي نو ودې خوړوه نو د اسمان راولېږي نو هغه ګیدړ ته سوچ کې راغلو نو هغه وایي چې اسمان راولېږي دا خو د مونږ زه به دې هم لاندې کېږم نو هغه چتې ته چې د خولې به هغه دو ته لکه په قابو کې راویستی خو پرېښودو نو چې هغه ونې ته وخته نو بیا ترې دغه ورته وایي چې یاره تا څنګه اسمان تا څنګه راټینګ کړی و چې زه بیا ځان ساتم نو هغې وایي الله دې خوشحاله کړه چې که په چا راولېدو که نو په ما خو راولېدو نو اسمان چې دی نو د چا د چتې په خپو نه راټینګېږي پارټیانې د یو کس په سر نه وي لکه داسې شته دی دا مثالونه شته دی چې په یو پارټۍ کې به د هغې به چیرمین وي د هغې به صدر وي نو د هغه به یو داسې بیانیې چې هغې سره به خلک ولاړ وي او هغه په وجه به هغه ته ووټ ورکړی کېږي خو د دې مطلب هم دا نه دی چې خامخا دا سیز د هغه سره جو دی او که دی ته لاړو بیا به نه وي که نه نو زمونږ په پاکستاني سیاست کې کېدی شي داسې ځکه چې د بټو صاحب و نو د هغه په وجه باندې پیپل پارټي د هغه په نوم نه اوسه پورې چلېږي مسلم لیگ نوم دی نو هغه د نواز شریف په نوم تر اوسه پورې چلېږي نیشنل پارټي ده نو هغه د ولي خان او غفار خان په نوم تر اوسه پورې چلېږي د دوی نه بغیر نشي جدا کېدی پي ټي آی ده نو هغه د عمران خان په نوم باندې آباده ده نو داسې شته دی پکې مثالونه خو که فرض کړه په دې پارټۍ په دې پالیټکس هایرارکي کې لږ را لاندې شي د دغې چیرمین او د صدر او د دې عهدې نه یو قدم راښکته شي نو دا هر څه بیا ختم شي په دې کې بیا د دې فرد هېڅ حیثیت نشته لکه مثلا په سیکړ کمان کې چودري نثار و خو چې هغه د نون لیګ نه لاړو نو په خپله هېڅ نه شو نون لیګ وسوم قایم دی حکومت کې هم دی داسې چې کوم دی نو که تاسو وګورئ نو د دغه نه د پیپل پارټۍ نه پیټریاټ جدا شه نو د پیټریاټ نن نوم نشته خو د پیپل پارټۍ چې دی نو اوس هم په سیند باندې حکومت دی په مرکز کې حکومت دی او په خپل یو سیاسي پوزیشن شته دی ووټ بینک کې شته دی چې دی نو هر ځای کې سټیکس شته دی نو داسې د هرې پارټۍ چې کوم دی که تاسو وګورئ نو د هغې نه به کستلی او هغه کس به ختم شوی پارټي به په ځای باندې پاتې نو دې سوچ ته چې کوم دی زاهد خان صاحب هم دا پکار دی چې دا سوچو کړي چې د پارټۍ په وجه ته ستا په وجه پارټي نه ده که ته لاړې نو رولینګ سټون ګیدرز نو ماس که څوک چې د یو نه بل ته ځي او د بل نه بل ته ځي او د ده حیثیت ختمېږي د ده څه اهمیت چې وي نو هغه د دې پارټۍ پورې د پارټۍ نه چې جدا شي نو دا ډسمس شي ختم شي بل دا په دې څنګه چې مخکې خبره وکړو اول خپل دغه ته کتل پکار چې یو څیز لکه رایټ نه جوړېږي فرض کړه اپلیکیشن نشته یا مطلب دا چې عوامي سیاست چې موږ وویل دوه ځله په دې در باندې کړی دی خلک موږ دغه خلک په غم خادو کې ولیدلې او بل ته تر اوسه انسان هم خپل یو قرباني دي سټوډنټ لایف نه راوخته تر دې وخته پورې او په هغې کې هم خامۍ وي لکه د خامونه انسان بیخي پاتې نه دی خو بیا هم لکه دومره سټرګل کړی دی چې لکه هغه د دې قابل پاټی ګڼلی دی چې هغه له دا قومي اسمبلۍ ټکټ ورکړي نو پکار دی چې د پاټۍ نور ملګري چې کوم دی د هغه د پاټۍ د خپلې پاټۍ د هغې فیصلې حمایت وکړي او د هغه مرسته وکړي او د بحث خلاصه او نتیجه به زما خیال په دې ځای راغونډه کړو چې حسین شاه اقدار دی هغه ته میلاو دی د هغه دې مبارک شي زاهد خان هم دومره اقدار و خو هغه ته چې میلاو نه شو نو هغه به دونه صبر وکړي هغه ته به بل ځل میلاو شي نه دا سینیټر چې و لکه سینیټر شوی و خو د پاټۍ د ممبرانو په سر سینیټر و بلکل او جي نو لکه مطلب دا دی دغه شانتې ممبران دي کامیاب کړو د هغې دپاره که ته موده وشي بیا به وده راشي ډیویژن کې نو لکه هغه ته بیا هم مطلب دا چې خپل هغه پوزیشن راتلی شي وده وته بیا به راتلی شي پارټي به یې یېری ده زما خیال دی خبره دا ده چې لکه دا ده چې قرباني به کول غواړي او هغه ممبران به کامیابول غواړي چې په کومه باندې بیا سینیټر جوړېږي یا پاټۍ د چې د پاټۍ مشرانو ته عزت میلاوي اوس هغه د خپلې پارټۍ کا زړه حاصلول غواړي که نه جي او کړه ګټل غواړي نو هغه له پکار دا ده چې هغه راشي او په دې حلقه کې د حسین شاه سره یو ځای وګرځي او د هغه دپاره کم سے کم یوه میاشت الیکشن کمپین وچلوي که میاشت نه وي 15 ورځې که 15 ورځې نه وي نو یو هفته چې سپورټر اوټر ورکر دا خبره چې دی نو ثابت شي چې زمونږ د مشرانو په منځ کې هېڅ اختلاف نشته چې پارټۍ چاله هم سیټ ورکړو نو ټول به د هغه دپاره کوشش کوي نو که داسې شوه نو د دې نتیجه به ډېره انتهایي مثبت راشي او د دغه مثبت سوچ سره به مونږ چې کوم د خپلو قدرمنو ناظرینو نه رخصت واخلو الله پامان ډېره ډېره شکریا د کتلو